اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ہم وطنوں السلام علیکم۔ میں جان محمد ولد حبیب محمد جو کہ جان حبیب کے نام سے میرا پیج ہے، اور میں 5th جنریشن وار کا تقریباً عرصہ 3 سال سے مسلسل لڑ رہا ہوں، اور الحمدللہ اس میں نے کافی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ چونکہ اس کے بعد میں نے ایک مافیا تھا جو کہ چندے بٹورنے اور مختلف جرائم میں ملوث تھے، ان کے خلاف ایک آواز بلند کی اور الحمدللہ اس میں بھی کامیابی حاصل کی، جس میں الف خان شیرپاؤ فاؤنڈیشن، اصغر چیمہ، ذیشان اور کاشف شخص نام کے سے، لیکن ان کا سرغنہ الف خان شیرپاؤ نے میرے خلاف مختلف FIR درج کروائیں، جس کا میں سامنا کرتا رہا۔ مجھے سزا صرف اور صرف لر و بر کی مل رہی ہے، جو کہ افغانستان کے سلسلے میں تقریباً 2 سال سے 5th جنریشن وار پہ لڑ رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ لر و بر کی مخالفت کی ہے۔ میں آج رضاکارانہ طور کے اوپر اپنے آپ کو چارسدہ پولیس کے حوالے کر رہا ہوں، گرفتاری دے رہا ہوں، اس لیے کہ قانون کی بالادستی کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ ہی میں حکومت پاکستان اور اعلیٰ حکام اور IGP خیبر پختونخوا سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو میرے اوپر دفعہ 780A لگایا گیا ہے، اس کی اعلیٰ سطح پہ انکوائری کی جائے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، اگر اس کی اعلیٰ سطح پہ انکوائری نہ کی گئی تو پاکستان میں ہر جگہ کے اوپر 780A کاٹے جائیں گے اور لوگ در بدر ہوتے جائیں گے۔ دہشت گرد نہیں بھی ہوں گے تو دہشت گرد کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ لہٰذا اس میں زیب اللہ خان سابق DPO چارسدہ، الف خان شیرپاؤ، اصغر چیمہ، ذیشان اور ساتھ اس کے ساتھ جو بھی اس سرکل میں مافیا میں شامل ہیں، ان کو شامل تفتیش اس لیے کیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی 780A دوسرے کے اوپر غلط نہ لگا سکے۔ اگر میرے اوپر 780A ثابت ہو گیا تو مجھے چوک یادگار پشاور میں لٹکایا جائے یا مینار پاکستان کے اوپر لٹکایا جائے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصلاحات پولیس کی اس وقت ہوں گی جب کہ یہ دفعات جو پاورز ہیں پولیس کے ساتھ، جو من گھڑت بنائے ہوئے FIR بنا کر لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس سے بچانے کے لیے میں پورے پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا۔ میرے ساتھ جو بھی ہوگا ہوگا، لیکن اس کی اعلیٰ سطح پہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اعلیٰ سطح پہ تحقیقات نہ ہوئی تو یاد رکھنا آپ کے بچوں کے اوپر بھی ایسی FIR کاٹی جائیں گی جس طرح میرے اوپر کاٹی گئی۔ میں تو چلا جاؤں گا، انشاءاللہ سرخرو ہو کے آؤں گا، لیکن مجھے وہ چیزیں چاہیے جو کہ اعلیٰ سطح کے اس کے اوپر انکوائری ہو، نہ کہ مذاق FIR۔ بعض لوگ تڑپ رہے ہیں صرف 107 اور سائیکل کی چوری کے لیے، اس کے اوپر ان کی FIR درج نہیں ہوتی، اور مجھ جیسے شخص کے اوپر 780A مجھے دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ لہٰذا میری تحقیقات اعلیٰ سطح پہ کی جائے۔ آخرہ کے زخ پلو پختنوں او آغا مرگرو تا کم چی ما خوخی او اللہ تعالی رب العالمین ذات زما مینه د هغو په زړه کې اچوله، هغو ته زه دا ویم چې دا کم کار چې ما سره کیږي لګیا دی، دا د پښتنو د جړلې د غوڅولو یو غټ سازش دی، کم کې چې زیب الله خان DPO هم شامل دی اور مختلف کسان شامل دي، خو د الله مرسته ستاسو دعاګانې او کمې دعاګانې چې ما ته په کعبه شریفه کې او په مدینه منوره کې کیږي لګیا دي، الحمدلله هغه به رنګ راوړي۔ خو تاسو ته یو شی زه ویم چې دا ویډیو چې دا خامخا شیر کوي د هغه پښتون، هر پښتون مسلمان دپاره دا شیر کوي، دا زما کیدی شي آخري ویډیو په دی چې زه لایف نه یم، زه به اوس زما گرفتاری به ورکوم او د هغه نه پس ته زما هیڅ پته نه لګي چې زه شهید کېږم، په جیل کې مې وژني، که په لاره مې وژني، که پولیس مې په ریمانډ کې وژني، هر څه چې را سره کوي، خو دا یاد ساتئ د حق لاره دا د دې دپاره ستاسو پښتنو تاسو دپاره، پاکستانیانو تاسو دپاره، مسلمانانو تاسو دپاره یو سوشل ایکټیویسټ نشته چې هغې یو ورځ یو ګنټه په جیل کې تیره کړي۔
ما د تاسو دپاره نه ده تېره کړې، ما د خپلو پښتو دپاره تېره کړ ده، ما د خپل دین دپاره تېره کړ ده، ما د خپل اسلام دپاره تېره کړ ده، ما د خپلو هغه نوسو هغه لورګانو دپاره تېره کړ ده چې را روان وخت کې د هغو بې عزتي او تباهي کېده. یاد ساتئ پیسې خو پې بندې شوې او د پیسې او هغه عیاشیان هم پې بندې شوې، د هغې مد مقابل کې په ما باندې د دهشتګردۍ مقدمه وچلوله. څومره ځله زه جیل ته لاړم، څه ما ونه کړله، خو دا شی شیر کوي دې انتهایي زه تنګ کړم د دې نه بغیر د دې تنګېدو نوره څه لاره شته نه، او زما هم نوره حوصله ورته زیاته شوه. اوس تنګېده نه، وایي ما سره دا به بیلي، ما سره اوس د بیلات دپاره هېڅ هم نشته، اوس به زه صرف ګټه یې ګټه کوم، زما ګټه یې ګټه پاتې ده، ما سوای د شهادت نه. الافغان شیرپاو ته هم واوره، کاشف علي ته هم واوره، زیشانه ته هم واوره، اصغر چیمه ته هم واوره، او ټول مافیا واورئ، تاسو څومره 105 کسان یئ. الله به زما مدد کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به زما مدد کوي، او دا خلک دا څومره چې په پاکستان کې او په اوورسیز کې دي، انشاءالله او باذن الله فیصله به د حق کیږي، او انشاءالله او باذن الله معامله تړله، او زه به انشاءالله او باذن الله تاسو دپاره خپل ځان شهیدوم، دا نوم به د پښتو روښانه کوم. نن سبا سیاستدانان او اخوا دېخوا جیلونو ته روان دي، زه د خپلو پښتنو دپاره بغیر لالچه بغیر څه شیز د خاطره روان یم چې د پښتو د کلتور نوم وساتم. آینه د کلتور بې غیرته دا کلتور وګوره چې څه به راسره کېږي هغه به برداشت کوم انشاءالله و باذن الله. د هر ظالم خلاف به ودرېږم، ودرېدلی یم او بیا به م ودرېږم. یو ځل دوه ځله درې ځله جیل ته څلور ځله جیل ته تللی یم، اوس بیا روان یم او ښه په خوشحالۍ روان یم. څومره مې چې وهي، څومره مې ټکوي، څومره مې بې عزته کوي، دومره مې الله نور عزت راکوي. الله د خپلې وعدې خلاف نه دی. څوک به چې په حق یې انشاءالله دیو زما د ضلالت څومره کوشش وکړو، هره ورځ انشاءالله ماله رب العالمین ذات د یو ورځې نه بله ورځ عزت زیات راکوي. ای پښتنو بیداره شئ، ودرېده زما کار دی، جسم زما کار دی، دا وجود هم ستاسو دی، دا وین هم ستاسو ده، دا مټ هم ستاسو دي. انشاءالله باذن الله فتح به دا حق کېږي. فی امان الله. الله هم ښاد آباد او کامیاب ساته د دې اواز سره چې پاکستان زنده‌باد د دې د وجې نه دننه کوي. بیا واورئ افواج پاکستان زنده‌باد په ډېرو ډلګانو باندې دا اواز هم ښه نه لګي. پاکستان انټلیجنس ایجنسیز زنده‌باد په ډېرو طلاقیانو باندې دا اواز هم بد لګي. خدای دې زړونه وچوي. تل دې وي، آباد دې وي، زما خیبر پښتونخوا دې وي. لاړم دنه جیل ته الله په امان، ښه په نرتوب باندې پښتون یم، په پښتو به مرم د خیره سره. الله کامیاب و کامران ساته. دعاګانو کې مې یاد لرئ.